الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس. د کووډ-19 د وجې چې کومې تعلیمي سرګرمیان متاثره شوي نو ټیپو شهید سکول اینډ ډیګري کالج د هغې سرګرمیانو دوباره شروع کولو فیصله کړې ده او په هغې سلسله کې چې دی نو آنلاین کلاسز ارینج کړي دي. د آنلاین کلاسز کې د کیمسټري د کلاس 9 ذمواري زما سره د نو زه به خپل انشاءالله پوره کوشش کوم چې دې کې څه کمی را نشي او څومره هم نالج دی هغه زه تاسو سره شیر کړم. نو د ټول نه اول زه اوس خپل کورس طرف ته په کورس کې زموږ سره ټول نه اول راځي چپټر نمبر 1 د کم هیډینګ چې دی نه تاسو ته په سکرین باندې دا وخت ښکاري څه دی فنډامنټلز آف کیمسټري. نو فنډامنټل آف کیمسټري کې به موږ سره اولنی ټاپک راځي څنګه چې تاسو ته پته ده همیشه چې موږ کله هم نیو کورس سټارټ کوو نو ټاپک سره راځي انټروډکشن راځي د هغې کورس متعلق. نو دلته هم سره انټروډکشن ټو کیمسټري دی خو چې کله موږ انټروډکشن ټو کیمسټري ته ځو نو د هغې نه مخکې موږ له پکار ده چې څه ټرمز دي چې هغه ټرمز موږ څه کو زده کړو. په دې ټرمز کې به ځینې ټرمز داسې دي چې هغه تاسو پریویس کلاسز کې ویلي دي او ځینې ټرمز چې دي نه بس تاسو سره نه وي خو پکار دا ده چې دغسې دواړه قسمه ټرمز چې دي دا موږ زده کړو چې مخکې موږ ته کیمسټري څه شي ایزي شي ځکه دا ټرمز چې دي دا بار بار د کیمسټري کې ریپیټ کیږي. نو د ټول نه اول چې کوم ټرم یوز کیږي زموږ سره هغه دی ساینس. ساینس تاسو ته پته ده چې موږ د کلاس فسټ سیکنډ نه وایو بار بار وایو هر کلاس کې تقریبا زموږ سره ایز امپارټنټ چې د سبجیکټ دی نو دلته هم موږ ساینس وایو. نو ټول نه اول لازم سته ساینس ته ډیراوډ فرام لټن ورډ ساینیټیا وچ مینز نالج. اوس ګورئ بچوړه دوه ورډز په دې کې سپیشل یوز شوي دي څه دی چې د لټن ورډ ساینیټیا نه راوتی دی او مطلب یې څه دی نالج دی. صحیح ده. نو اوس تاسو ګورئ زموږ سره پښتو هم نالج دی انګلیش هم نالج دی اسلامیات هم نالج دی پاک سټډي هم نالج ده. نو آیا دا زموږ سره ساینس دی؟ نه دی. دغه نالج زموږ سره ساینسز کې نه راځي په ساینس کې نه راځي. ولې نه راځي؟ وای وجه څه ده؟ نو موږ ځکه نه راځي چې ساینس موږ یو څو خبرو ته باونډ کړی دی چې یاره دا خبرې اوبی کوي نو موږ سره به دا صحیح ساینس وي. نو په هغې کې زموږ سره موږ سوی کومې خبرې دي د سیسټمایز نالج obtained through observations and experiments. اوس غوږ شي خبرې ته څه دی هغه نالج چې کم سره راشي د څه نه وروسته د ابزرویشنز نه او ایکسپریمنټس نه وروسته چې موږ څه وکړو اول ابزرویشنز وکړو بیا څه وکړو ایکسپریمنټس وکړو د هغې نه بعد چې کم نالج راشي دغې ته موږ څه ساینس. اوس ډفرنس شو واضح شو چې یاره ولې اردو انګلیش پاک سټډي دا زموږ سره ساینسز نه دي ځکه چې هلته موږ ایکسپریمنټس نه کوو ابزرویشنز نه اخلو. دلته چې دی دلته اوس موږ څه دغه کړی دی چې موږ به ایکسپریمنټس ابزرویشنز دواړه کوو. هلته چې دی نو موږ دواړه نه کوو دلته موږ څه دی دواړه به کوو. نو اوس د ټول نه اول لازو ابزرویشنز ته چې ابزرویشنز واضح کړو چې واټ از ابزرویشنز. نو موږ ابزرویشنز مینز کلیکشنز اف انفارمیشنز تھرو سینسز. څه موږ وایو چې موږ انفارمیشن کلیکټ کړو په خپل څه باندې سینسز باندې کلیکټ کړو دغې ته موږ څه وایو ابزرویشنز. نو اوس دا کوېسچن دی چې واټ از سینسز صحیح ده. نو موږ وایو سینسز زموږ سره څه دي شپږ قسمه دي الموسټ تاسو څه وایئ 5 وایئ موږ 5 سینسز وایو د اوسه پورې به تاسو ویلي خو شپږم سینس څه دی نو به اوس په دې کې موږ لاندې ووایو کوم چې به شاید چې ستاسو دپاره صحیح نه وی نو هغه سینس به موږ ووایو او ولې به ووایو چې موږ دلته ولې شپږم سینس څه کوو حسابوو. نو د ټول نه اول لازو په سینسز کې زموږ سره ټول نه اول راځي سینس آف ټچ راځي. څه راځي؟ سینس آف ټچ راځي. موږ یو څیز ټچ کوو چې یاره دا یخ دی ګرم دی صحیح ده سافټ دی هارډ دی دا موږ ګورو پې نو دا موږ څه کوو ټچ کوو یې. د دې دپاره موږ څه یوز کوو خپل سکن یوز کوو صحیح ده. دې ته موږ سینس آف ټچ. دویم سینس آف هیر آر ساؤنډ موږ مختلف اوازونه اورو په هغې کې مختلف پهچانونه کوو چې یاره دا اواز تیز دی دا سلو دی. دا کم اواز چې موږ اورو دې دپاره موږ سینس آف هیر یوز کوو او هغه زموږ سره څه دی کم ارګن یوز کېږي ایر یوز کېږي. کم ارګن یوز کېږي ایر یوز کېږي. دریم سینس آف سایټ موږ مختلف کلرز وینو موږ وایو بلیک کلر دی وایټ کلر دی ریډ دی بلو دی صحیح ده یا د نور د ویژنري سره څومره مو ریلیټډ دي چې څه موږ وینو دا موږ په څه کوو په کم سینس یوز کوو سینس آف سایټ یوز کوو او ارګن د هغې لپاره کم یو دی آی دی. څلورم سینس آف سمیل موږ مختلف بوی راکاږو صحیح ده موږ وایو دا بدبو ده دا خوشبو ده دا قسم دا سمیلز چې موږ راکاږو دې دپاره موږ وایو سینس آف سمیل موږ یوز کوو ارګن زموږ سره څه دی نوز دی
ارګن زموږ سره نوز دی. پنځم سینس آف ټیسټ دی. صحیح ده. سینس آف ټیسټ ذایقې پې مونږ ګورو. مونږ مختلف څه کوو ذایقې ګورو. صحیح ده. کړوا دی، میټا دی، صحیح ده، کټه دی، داسې قسم دا کومې ذایقې چې ګورو د پر مونږ سینس آف ټیسټ یوز کوو او په هغه زموږ سره ارګن یوز کېږي څه ټنګ. اوس خپل شپږم له راځو کوم چې مونږ اول ویلو چې تاسو دپاره به نوی امپارټنټ ټیم ووایو چې ولې امپارټنټ دی، دلته مونږ ولې ریلیټ کوو دې کې. نو هغه دا دی ګوره تاسو ګورئ بچوړیا دا پنځه واړه سینسونه چې دي، دا پنځه واړه سینسونه چې دي نو دا آلموسټ په هر انسان کې یا که روغ او که لیونی. صحیح ده. خو چې کله دې سره شپږم سینس نه میلاو شي نو دا سینسز چې ده پنځه واړه د کار نه دي، دې نه موږ څه پیدا نه شو اخیستی. صحیح ده. نو اوس تاسو ګورئ هغه سینس زموږ سره کوم یو دی؟ شپږم سینس زموږ سره دی سینس آف کمپریهنشن. څه؟ سینس آف کمپریهنشن. صحیح ده. عقل زمونږ سوچ او مونږ فهم، صحیح ده، چې مونږ سوچ وکړو، عقل خپل یوز کړو. تاسو ګورئ که نو چې عقل نه وي، فهم نه وي، سوچ نه وي زموږ سره نو دا څیزونه دا پنځه واړه سینسز دا کوم چې مونږ اخلو یاره چې دا دغه دی ریډ دی، بلو دی، یو څه دی بل څه دی، دې نه مونږ فایده اخیستی شو نه شو اخیستی. صحیح ده. دا سینسز چې دي د دې نه پیدا اخیستلو دپاره به مونږ بل سینس یوز کوو، سینس آف کمپریهنشن. نو ځکه دا مونږ دلته څه کړی دی؟ شامل کړی دی چې مونږ به ورته بیا عقل کوو، سوچ به ورته کوو، فکر به ورته کوو. صحیح ده. د دې نه به بیا مونږ څه کوو؟ ډیټا راوباسو. دا څه شو؟ ابزرویشن سره ریلیټډ خبرې شوې. اوس بل زموږ سره دی ایکسپریمنټ. ایکسپریمنټ از د پروسیس آف کلیکشن آف انفارمیشن بای یوزینګ انسټرومنټ ان ا سپیسیفک مینر. صحیح ده. چې په یو خاص طریقه باندې ګډ وډ نه، په یو خاص طریقه باندې مونږ څه کوو؟ انسټرومنټ یوز کوو او د هغې په نتیجه کې څه اکټیویټي وکړو، څه ریزلټ زموږ سره راشي، څه ډیټا زموږ سره راشي، څه انفارمیشن زموږ سره راشي، دې ته مونږ څه وایو؟ ایکسپریمنټ وایو. او دغه کوم ډیټا چې راشي، د کوم کلیکشن چې وشي د انفارمیشن، دغې ته مونږ څه وایو؟ ایکسپریمنټل نالج وایو. نو اوس ساینس زموږ سره څه شو؟ مونږ وایو ساینس زموږ سره شو چې د نالج اوبټینډ تھرو ابزرویشنز اینډ ایکسپریمنټ. نو دواړه کلیر شول چې واټ از ابزرویشن اینډ واټ از ایکسپریمنټ. اوس دلته ټایپس آف ساینس ته. ټایپس آف ساینس زموږ سره درې دي: یونیورسل ساینس، سوشل ساینس او فارمل ساینس. اوس په دې درې وړو کې څه فرق دی هغه وایو. یونیورسل ساینس مونږ ریلیټ کوو بچوړیا د څه سره؟ د فزیکس سره، کیمسټري سره او بایو سره. سوشل ساینس مونږ ریلیټ کوو د څه سره؟ د اباوټ پیپل اینډ سوسایټي سره، د خلکو سره. صحیح ده. د خلکو سره چې د خلکو بیهیویر څنګه دی، د پیپل بیهیویر څنګه دی، سوسایټي د هغو څنګه ده، ثقافت څنګه دی، رهن سهن څنګه دی، دې ته مونږ څه وایو؟ سوشل ساینسز. دریم فارمل ساینس مونږ ریلیټ کوو اباوټ لاجکس اینډ میتھس. صحیح ده. میتھس سره پای کې تاسو ګورئ مختلف لاجکس زموږ سره یي، لیټو، سفوزو، دا زموږ سره څه دي؟ کانسیډر، دا زموږ سره لاجکس دي، یا د هغې نه علاوه نور چې کوم لاجکس دي. نو دا لاجکس او میتھس سره مونږ څه ریلیټ کړی؟ فارمل ساینس. نو اوس تاسو وګورئ د اولني ته یونیورسل ساینس کې تاسو ته څه ښکاري؟ فزیکس ښکاري، کیمسټري ښکاري او بایو ښکاري. نو فزیکس او بایو سره زموږ دلته کار نشته، زموږ څه سره دی؟ کیمسټري سره. نو مطلب څه شو؟ چې کیمسټري په خپله باندې سره ساینس دی. په دې کې چې اوس مونږ نالج کلیکټ کوو نو څه به کوو؟ ابزرویشنز او ایکسپریمنټس به کوو. دې نه بعد د ساینس نه بعد مونږ له یو بل ټرم دی چې ډېر زیات عام یوز کېږي او مونږ له پکار ده چې هغه مونږ څه کړو؟ وپېژنو. هغه ټرم څه دی؟ میټر. میټر مونږ څه ته وایو؟ anything which occupies space and has mass. هر هغه څیز چې ځای نیسي او وزن لري، وزن یي او ځای نیسي، دې ته مونږ څه وایو؟ میټر. بار بار دا مونږ وایو. تاسو ته چې څه هم په دې ټایم کې ښکاري په خپل سراونډینګ کې، دا ټول څه دي؟ میټر دي. ایون په دې ټایم کې تاسو آی پیډ په لاس کې دی، ستاسو سره لیپټاپ په لاس کې دی، ستاسو سره موبایل فون په لاس کې دی، ستاسو سره یا بک په لاس کې دی، ستاسو سره نوټ بک په لاس کې دی، دا ټول څه دي؟ میټر دي. دا ټول زموږ سره څه دي؟ میټر دي. ولې؟ ځکه چې دې څه سپیس نیولی دی، صحیح ده، او ماس یې موجود دی. دې ته مونږ څه وایو؟ میټر. چې هر هغه څیز چې ځای نیسي او وزن لري. مونږ وایو فار ایګزامپل بک اینډ آیرن. دلته مونږ څه کړی دی؟ درکړی دی، پکچر کې تاسو لیدی شئ. ښه، دې نه بعد به بل ټرم زموږ سره یوز کېږي پراپرټیز. صحیح ده. مونږ خو وایو پراپرټیز، اکثر خلک وایي خصوصیات، کریکټرسټکس. صحیح ده. نو بیا هم دا نور واضح کول غواړي چې دا ولې. نو هغه څه دی؟ مونږ وایو یوز ټو ډسکرایب میټر آر میک ډفرنسز بټوین میټرز. صحیح ده.
مونږ پراپرټیز څه دي کریکټریسټکس دي چې مونږ پې څه کوو میټر واضح کړو ډسکرایب یې پې کوو یا مختلف میټرز په منځ کې د ډفرنسز راوباسو فرقونه راوباسو چې دا میټر داسې دی او دا میټر داسې دی مونږ له 2 3 4 5 میټرز دي په هغې کې ډفرنسز مونږ راوباسو نه به مونږ د څه په بیس راوباسو د پراپرټیز په بیس راوباسو د هغې چې کومې پراپرټیز دي نو مونږ پراپرټیز زموږ سره څو قسمه دي 2 قسمه دي کومې دي فزیکل پراپرټي ده او کیمیکل پراپرټي ده چې دا اوس زموږ سره فزیکل پراپرټیز او کیمیکل پراپرټیز کومې دي هغه څه کوو لږ وایو فزیکل پراپرټي موږ observe and measure without changing of actual chemical composition of matter چې موږ observe کولی شو مجر کولی شو چې د میټر کم actual chemical کم پیرنټل کیمیکل سیده د چې کم کیمیکل کمپوزیشن دی د چې کیمیکل د څه نه جوړ دی د هغې کې څه چینج را نشي په هغې کې څه چینج را نشي او موږ یې څه کوو کالکولیټ کوو موږ یې مجر کوو دا پراپرټي یا موږ also relates with senses which means these properties can be observed through senses مونږ یا مونږ دا د سنسز سره هم ریلیټ کړی څنګه مطلب څه شو د سنسز سره ریلیټ کول مونږ هغه پراپرټي یعنې چې کمې د سنس ارګنز په مدد سره مونږ څه کوو معلوم کوو سنسز پکې مونږ څه کوو یوز کوو د هغې سره مونږ ته څه شي ابزرو شي لکه فار اګزامپل مونږ څه کلر اینډ ټمپریچر اوس کلر دویمه میټر چې دی واټر دی کلرلیس دی ما د واټر کمپوزیشن چینج کو نه مې دی چینج کړی کیمیکل کمپوزیشن د هغو ما چینج نه کو خو پراپرټي ما څه کړه معلومه کړه چې دا څه ده کلرلیس ده ما څه یوز کو خپل سینس مې یوز کو کم سینس مې یوز کو سینس آف سایټ مې یوز کو کم یو دی آی مې یوز کړم دا څه دی کلرلیس دی صحیح شو یا ټمپریچر مونږ ګورو مونږ د یو سیس ټمپریچر ګورو نو مونږ دا کیمیکل مونږ دا باډي هاټ دا ګرمه ده دا باډي یو میټر دی سره ګرم دی هیټ یې اخیستی دی نو مونږ څه کوو د هغې کیمیکل کمپوزیشن مونږ نه چینج کړی صحیح ده نو دا زموږ سره څه دی فزیکل پراپرټي شوه اوس سره کیمیکل پراپرټي مونږ لیډس ټو چینج ان ایکچوال کیمیکل سټرکچر آف سبسټانس مونږ اوس د سبسټانس چې کم ایکچوال کیمیکل سټرکچر دی کم پیرنټل کیمیکل سټرکچر دی نو هغه کیمیکل سټرکچر پکې اوس مونږ څه کوو چینج کوو هغه کیمیکل سټرکچر چې مونږ نه چینج کړی سو پورې نو مونږ سره به په دا پراپرټیز نشي کالکولیټ کېدی دا پراپرټیز به نشي ابزرو کېدی بیا مونږ فار ابزروینګ سچ پراپرټیز کیمیکل ریاکشن نیډیډ چې کله مونږ دا پراپرټي یعنې ابزرو کوو داسې قسم پراپرټي یعنې چې مونږ ابزرو کوو نو مونږ له به کیمیکل ریاکشن پکاري څه به پکاري کیمیکل ریاکشن به پکاري چې کیمیکل ریاکشن یې وکړو نو زموږ سره به دا پراپرټي څه شي مونږ ابزرو کوو لکه فار اګزامپل رسټ تاسو پکچر کې دی شي چې څنګه زموږ سره رسټ کوم ته چې مونږ زنګ وایو هغه زموږ سره کیمیکل کمپوزیشن چې دی نه هغه ختموي ډسټرای کوي د یو میټر سپیشلی د آیرن صحیح ده هغه ډسټرای کوي او آیرن رو څه کېږي زموږ سره ډیکې کېږي زموږ سره رو څه کېږي خرابېږي دی نه نو دا زموږ سره کیمیکل پراپرټي ده رسټ کېدل چې د یو څیز زموږ سره کیمیکل پراپرټي ده ښه دې نه بعد اوس راځو خپل انټروډکشن ټو کیمسټري ټاپک طرف ته صحیح ده انټروډکشن ټو کیمسټري ولې دلته موږ شامل کړی دی یا بهر ځای کې موږ انټروډکشن ټو فزیکس انټروډکشن ټو بایو دا ولې وجه څه ده ځکه چې تاسو وګورئ بالکل انټروډکشن ولې چې تعارف ته پهچان ته چې موږ وپېژنو دا ټاپک دا کورس ته موږ څه کوو اول وپېژنو چې واټ از کیمسټري تاسو وګورئ کله ناشنا انسانان هم میلاویږي په اول پیر باندې د یو بل سره نو هغه د یو بل سره تعارف کوي د هغې نه بعد بیا مخکې ځي خپل تعلقات مخکې سیوا کوي دلته هم موږ سره انټروډکشن ټو کیمسټري مطلب دا دی چې موږ اول کیمسټري وپېژنو چې واټ از کیمسټري دا کیمسټري څه ته وایي د ټول نه اول به موږ په دې کې څه وایو چې کیمسټري ډیفینیشن نو کیمسټري ډیفینیشن به موږ په یو پوینټس وایز وایو چې تاسو ته څه شي یاد شي چې کم کم پوینټس پکې دي د ټول نه اول موږ وایو د برانچ آف ساینس ان وچ وی سټډي څه شو اولنۍ خبره برانچ آف ساینس شو کوم چې موږ اول وویل د ساینس ټایپ کې راځي په کم ټایپ کې راځي په یونیورسل ساینس کې راځي دی نه موږ دلته څه د برانچ آف ساینس ان وچ وی سټډي څه پکې موږ سټډي کوو کمپوزیشن آف میټر صحیح ده دویم سټرکچر آف میټر دریم پراپرټیز آف میټر څلورم چینجز اکرینګ ان میټر پنځم
laws and principles under which these changes occur. है ना बस यो वायु पॉइंट वाइज د ټول اول زموږ سره راځي کمپوزیشن اف میټر څه مطلب دی صحیح ده چې کمپوزیشن اف میټر پکې موږ سټډي کوو د دې څه مطلب دی موږ کمپوزیشن اف میټر مینز فرام وچ کایند اف ایلیمنټس اٹ از میډ صحیح ده موږ وایو د کم قسم ایلیمنټ نه دا اټم سره جوړ دی صحیح ده لیکن نمبر زم سره راتلی شي نو په دې وجه باندې موږ څه کړی کمپوزیشن دوه قسمه کړی دی چې څو قسمه دی دوه کمپوزیشن مې بي کوالټیټیو اور کوانټیټیټیو زموږ سره به څو قسمه دی یا به کوالټیټیو یا به کوانټیټیټیو کوالټیټیو څه ته وایي موږ کوالټیټیو مینز kinds of atoms from which matter is made صحیح ده چې د کم قسم atoms نه د کم قسم atoms نه د میټر سره جوړ شوی دی صحیح ده کلیر ده صحیح ده quantitative means amount of composed elements صحیح ده چې د میټر د څومره اماونټ اف الیمنټس نه جوړ دی یا د میټر موږ له کومه کوانټیټي راکړې ده دا څومره ده اماونټ یې څومره دی لکه فار ایگزامپل زم سره H2O is made of hydrogen and oxygen is the qualitative analysis زما H2O دی زم سره دا واټر دی H2O دی د دې کې دا زم سره جوړ دی رسنه د هایدروجن نه او د اکسیجن نه دا زم سره څه شو کوالټیټیو انالیسیس شو دا زموږ سره شو کوالټیټیو انالیسیس شو ولې ما کاین سټډي کو چې هایدروجن کم قسم ایلیمنٹ نه جوړ دی هایدروجن نه جوړ دی او د اکسیجن نه جوړ دی اوس زه کوانټیټي ګورم نو زه بس وګورم زم درې ایلیمنټس دي ټوټل یو اکسیجن دی دوه هایدروجن دي د دې نه څه دی جوړ دی دا به زما سره بیا څه شي کوانټیټیټیو شي دینه بعد راځو structure of matter لا مونږ structure of matter means how the combining elements or atoms attached دا میټر چې د څه نه جوړ دی د کم ایلیمنټس یا اټمز نه جوړ دی دا ایلیمنټس او دا اټمز یو بل ته څنګه اټیچ شوي دي صحیح ده دا ایلیمنټس او اټمز یو بل ته څنګه اټیچ شوي دي دې ته موږ څه وایو structure of matter لکه فار ایگزامپل موږ سره د واټر سټرکچر دی تاسو د اولني شیپ کې ګورئ صحیح ده چې کم الکترون تاسو ته ښکاري اکسیجن والا د هغې ته کم انپیر الکترونز چې په کوم چې جوړه نه وه د هغې سره هایدروجن څه کړی دی بانډ راښ کړی دی بینډ شیپ څه کړی راښ کړی دی یا تاسو په دې بل شیپ کې هم کتی شي بلو هایدروجن او ریډ اکسیجن هم سره څه کړی دی بینډ شیپ جوړ کړی دا موږ ته څه ښایي دا سټرکچر موږ ته ښایي چې د اټمز څنګه اټیچ شي دي په دې باندې بیا موږ مختلف شیپس وایو موږ څوک لینیر دی څوک بینډ دی څوک پیرامایډل دی څوک بای پیرامایډل دی صحیح ده څوک ټیټراهیډرل دی نو مختلف بیا موږ څه کوو وایو دا زموږ څه شو سټرکچر شو چې اټمز پکې څنګه اټیچ شوي دي دې نه بعد راځو پراپرټیز اف میټر ته پراپرټیز موږ اوله کې ویلي دي چې څه ته وایي چې موږ په میټر ډسکرایب کولی شو د مختلف میټرز په منځ کې په ډفرنسز څه کوو معلوم مو نو موږ وایو دا دوه قسمه دي کم دي فزیکل پراپرټیز دي او کیمیکل پراپرټیز دي فزیکل پراپرټیز چې دي موږ وایو چې موږ ابزرو کولی شو او مجر کولی شو through senses په senses په مدد باندې او chemical properties مونږ وایو سره زموږ سره for measuring need chemical reactions او چې chemical properties مونږ کوو نو مونږ به څه کوو chemical reaction به must کوو چې chemical properties معلومول غواړو نو chemical reactions به must کوو دا مونږ په اوله کې په ډیټیل باندې ویلي دي دینه بعد زموږ سره راځي changes occur in matter and laws and principle under which these changes occur صحیح ده مونږ وایو چې په دې میټر کې چینجز څنګه راځي په دې میټر کې چینجز څنګه راځي او کم قانون دي کم پرنسپلز دي کم اصول دي صحیح ده چې هغه دا چینجز راولي دا چینجز د هغې انډر کیږي هغه دا چینجز ډسکرایب کوي هغه دا چینجز واضحه کوي هغه دا چینجز مونږ ته شو کوي صحیح ده نو دا چینجز به مونږ وایو چې دا به دوه قسمه هم به فزیکلي او هم به کیمیکلي فزیکل چینجز هم راتلی شي په میټر کې کیمیکل چینجز هم راتلی شي نو فزیکل چینجز یو اگزامپل به زه تاسو له مخې له درکړم لکه فار اگزامپل مونږ وایو آیس دی واوره ده هغې له مونږ هیټ ورکو څه ته راشي کنورټ شي واټر ته کنورټ شي لیکوډ فارم ته بیا چې ورله هیټ ورکو نو څه ته کنورټ شي سټیم ته کنورټ شي صحیح ده نو مونږ وایو دا اوس کم پرنسپلز دی لکه مونږ وایو هیټ مونږ ورکو آیس له نو
انټر مالیکولر فورسز چې دي نو هغه کم شول چې کم شول لیکوډ ته چینج شو مزید یې ول هیټ ورکو سټیم ته کنورټ شول پری شول د یو بل نه پارټیکلز د یو بل نه څه شول بیخي فری شول نو سټیم ته څه شول کنورټ شول نو چې داسې قسم چینجز په ایویټر کې راځي او داسې قسم پرنسپلز لاز اصول چې کوم دا چینجز راولي کوم چې د انډر چې دا چینجز راځي دا پکې مونږ سټډي کوو نو مونږ وایو دا صحیح دا موږ سره کیمسټري شوه صحیح ده ټول پوینټس ون کلیر شول د دې نه اوس مونږ څه کوو یو پراپر ډیفینیشن شکل ول ورکوو صحیح ده مونږ وایو څه chemistry is the branch of science which deals with the study of composition of matter structure of matter properties of matter changes occurring in matter laws and principles under which these changes occur ٹھیک شو څو خبرې شوې مونږ وایو د ټول نه اول څه شو برانچ آف ساینس شو دویم څه شو سټډي آف کمپوزیشن آف میټر شو مونږ پکې څه سټډي کوو د میټر کمپوزیشن سټډي کوو دریم څه شو سټرکچر آف میټر شو څلورم څه شو پراپرټیز آف میټر شو پنځم څه شو چینجز اکرینګ ان میټر شو شپږم څه شو لاز اینڈ پرنسپلز انډر وچ دیز چینجز اکر صحیح دینه بعد نننی لیکچر سمری چې نن مونږ خپل لیکچر کې څه ووې مین پوینټس کم چې مونږ څه کړل زده کړل په هغې کې د ټول نه اول مونږ د کیمسټري ډیفینیشن طرف ته ځو ځکه چې کیمسټري ده نو ټول نه اول به د کیمسټري ډیفینیشن دلته ووایو چې مونږ څه زده کړو کیمسټري ډیفینیشن چې د برانچ اف ساینس وچ ډیلز ود د سټډي اف کمپوزیشن اف میټر سټرکچر اف میټر پراپرټیز اف میټر چینجز اکرینګ ان میټر اینڈ لاز اینڈ پرنسپلز under which these changes occur is called chemistry. دویم the knowledge obtained through observations and experiment is called science. دویم په کیسه زده کو science. دریم anything occupies space and has mass is called matter. هر هغه څیز چې موږ ځای نیسي او وزن لري دې ته موږ څه matter. Properties which are observed through senses is called physical properties. مونږ وایو دا زموږ سره څه دي فزیکل پراپرټیز یې زده کړو کیمیکل پراپرټیز یې زده کړو کیمیکل پراپرټیز یې څه کړل زده کړل پراپرټیز which are observed through chemical changes or reactions is called chemical properties. صحیح شو دا زموږ سره نننی لیکچر او دې لیکچر متعلق که تاسو څه کوېسچنز وي تاسو نه پوهه شئ کوم ځای کې نو اول خود دا ریکویسټ چې د ویډیو بار واورئ هغه قضیه پکې بار ریپیټ کړئ که بیا هم نه پوهېږئ نو لاندې کمنټ سیکشن کې تاسو کمنټس کولی شئ یا نور څه اوپینین وي نو هغه تاسو کمنټ سیکشن کې کولی شئ او انشاءالله د نننی لیکچر او دې نه بعد به انشاءالله بل لیکچر کې ملاقات کیږي کوم ټاپک چې به زموږ سره برانچز آف کیمسټري او موږ وایو نو د هغې لیکچر پورې ته الله په امان